هر وقت مدینی خستا جانان یادوا مهیرا و ولی للزرفان یادوا یهودیت هغه د کفر چې دن اماجګه جوړه شو عیسایت هم د کفر اماجګه جوړه شو هغه عرب چې د عدنان پورې هغه په توحید د ابراهیم علیه السلام هغه په طریقه کار باندې روانو هغه هم چې دن هغه د بوتانو عبادت شروع کوله په دغه وخت کې ضرورت و چې یو داسې انسان هغه راشي چې دیو ته هغه د الله د وحدانیت دعوت ورکړي ضرورت و د یو داسې مصلح چې دغه خلک هغه په صحیح طریقه باندې هغه راواړي ضرورت و د یو داسې انسان چې دغه خلکو ته هغه دعوت ورکړي چې دغه بوتان هغه ستاسو مشکل کشانه دي دغه بوتان هغه ستاسو حاجت نشي پوره کولی دغه بوتان دا د عبادت لایق نه دي د عبادت لایق ذات چې دی قوم ته نبي علیه السلام چې په کوم علاقه کې هغه پیدا شوی دی کومو خلکو کې پیدا شوی دی هغه خلکو ته عرب ویلی شي عرب د دې معنی ده صحرا د عرب معنی ده هغه ځمکه چې په هغې کې نه اوبه وي او نه چې دی نه هغه په هغې کې ګیا یعنې شینکۍ وغیره څه پکې نه صحرا یو بنجره ځمکه هغې ته چې دی نه هغه عرب ویلی شي نو چونکې دغه ځمکه دغه علاقه په هغې کې صحرا ده هلته چې دی نه هغه بنجروالی دی هلته باران هغه کم کېږي هلته چې دی نه هغه بوټي وغیره هغه انتهایی کم دي د دې وجې نه دغه علاقې ته چې دی نه هغه عرب ویلی شي په دغه علاقه کې درې قسمه خلک هغه آباد شوي دي هغه درې واړو ته هغه عرب ویلی شي یو عربي بائده او یو عربي عاربه او یو عربي مستعربه عربي بائده دا هغه عرب دي چې د ټولو نه پخوا کوم عرب اوسېدل لکه په قرآن مجید کې د هغوی تذکره ده د عادیانو او د سمودیانو په نوم باندې دا هم عرب ول د دې نه علاوه چې دی نه هغه جدلیس عمالقه د قوم عمالقه هم تذکره هغه شته دی نو دا هغه پخواني عرب دي چې د هغوی تذکره خو موجود ده لیکن دی بیا چې دی نه هغه آینده وخت کې هغه موجود نه دي پاتې شوي دي بیا ختم شوي دي په دې باندې د الله پاک عذابونه هغه راغلي وو د الله پاک هغه ختم کړي دي دغه قومونه نو اولنی قسم د عربو هغه ختم شوی دی چې هغې ته عربي بائده ویلی شي دویم قسم د عربو هغه عربي عاربه دي دا هغه عرب دي چې هغه د یعرب ابن یسجب ابن قحطان دا د هغه نسل دی او دې ته قحطاني عرب هم ویلی شي لکه د یمن او د فوشا د حجاز نه اخوا چاپېر چې څومره علاقې دی په دغه علاقو کې چې کوم عرب اوسېدل نو دې ته به یې قحطاني عرب وي یو قسم عرب هغه دغه دریم قسم عرب هغه عربي مستعربه چې د دیو د نسل د نبی علیه السلام یا هغه پیدا شوی دی نو عربي مستعربه دا د اسماعیل علیه السلام اولاد ته هغه ویلی شي چې دا عربي مستعربه دي او د عدنان د نسل نه بیا چې دی نو هغه د دې پهچان وروسته هغه شروع شوی دی د نبی علیه السلام نسب انشاءالله هغه بیانو عدنان نه اخوا چې دی نو هغه د ابراهیم علیه السلام پورې نو د اسماعیل علیه السلام نسب بیا خصوصي په نسب کې د عدنان اولاد د دې پورې به نبی علیه السلام خپل نسب د عدنان پورې ذکر کوو وروسته به انشاءالله په هغې باندې چې کله نسب باندې جمعه کې ذکر کوو په هغې باندې بس احادیث هغه ذکر کوو انشاءالله د دې نه پس چې کوم عرب دغه وو نو دې ته عربي مستعربه ویلی شي د دې په اولاد کې بیا نبی علیه السلام راغلی نو دغه عربي مستعربه قریش هاشم وغیره دې ته عربي مستعربه ویلی شي نو دا درې قسم عرب هغه په دغه علاقه کې هغو ژوند تېر کړی نو دا یو قسم اولنی هغه ختم شي دا دوه قسم عرب بیا هغه پاتې شي د دې نه علاوه کله چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام په حجاز په علاقه کې هغه پرېښودل او بې آب و ګیاب زمین ځمکه اسماعیل علیه السلام ماشوم دی په هغه ځای کې اسماعیل علیه السلام هغه پرېښودلی شو د زمزم چینه الله پاک چې دی نه هغه دیو ته هغه را پیدا کړه
هغه د ځمکې نه چې دی نه هغه اوبه راووتلې هغه چینه چې دی نه هغه زمزم په نوم باندې هغه مشهوره شوله په دغه علاقه په دغه طرف باندې یو قافله تېرېده چې هغه قافله د بنو جرهم قبیلې قافله وه هغه قافله په دغه طرف باندې تېرېږي په دغه طرف چې کله تېرېږي دغه ځای کې پړاو غورځوي دغه ځای چې کله اوبه ولې نو هغوی پړاو وغورځوه چې دلته خو اوبه دی ځکه په دغه طرف به هغه څوک تېرېدل نو د حجاز او د مکې د علاقه داسې وه چې هلته به څوک نه راتلل وایي دلته اوبه چې دی نه هغه نشته دی ځکه انسان هغه ځای اوسېږي چې کوم ځای اوبه وي هلته به څوک نه پاتې کېدل لیکن کله چې د بنو جرهم قبیلې دغې خلکو هلته اوبه ولیدلې هلته یې پړاو وغورځوه هلته حضرت ساره علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام چې هغه ماشوم دی هلته هغوی چې دی نه هغه قیام کړی دی هغوی چې کله دې ولیدل د دې سره د خوراک سامان نشته دی معاهده به دې باندې وشوله موږ به تاسو له د خوراک سامان درکوو تاسو به موږ له چې دی نه هغه اوبه راکوئ فیصله به دې باندې وشوله بنو جرهم هلته چې دی نه هغه آباد شول هلته بنو جرهم اوسېږي اسماعیل علیه السلام ماشوم دی دغه بنو جرهم قبیله کې اسماعیل علیه السلام اوسېږي تر دې چې اسماعیل علیه السلام په دغه بنو جرهم قبیله کې هغه ځوانۍ ته ورسېدو ځوانۍ ته چې دی نه هغه ورسېدو حضرت ساره علیه السلام هغه وفات کېږي ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ملاقات ته راځي اسماعیل علیه السلام د بنو جرهم چې دی نه هغه د قبیلې د یو زنانه سره هغه نکاح کړی دی ابراهیم علیه السلام راځي د زوی ملاقات له اسماعیل علیه السلام په کور کې نشته دی تپوس کې اسماعیل چېرته تللی هغه ورته وایي خو چېرته بهر ته وتی دی د کور حالات څه دی هغه ورته وایي د کور حالات انتهایي د تنګۍ په حالاتو کې یو ابراهیم علیه السلام وصیت کوي پته نه وه هغه زنانه ته ابراهیم علیه السلام وصیت کوي کله چې اسماعیل راشي هغه ته ووایه د کور درشل دی خراب دی هغه درشل چې دی نه هغه بدل کا اسماعیل علیه السلام واپس کور ته راځي د ابراهیم علیه السلام هغه سوال جواب اسماعیل علیه السلام ته اورولی کېږي اسماعیل علیه السلام خپل بیبي ته طلاق ورکوي زما د کور درشل نه یې او ته چې دی نه هغه خراب یې زما پلار چې دی نه هغه ما ته وصیت کړی دی لہذا هغې له طلاق ورکړو د بنو جرهم د قبیلې سردار عمرو بن مزاز د هغه د لور سره چې دی نه هغه نکاح کوي بیا څه وخت پس چې دی نه ابراهیم علیه السلام بیا ملاقات له راځي اتفاقا اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې موجود نه دی ابراهیم علیه السلام تپوس کوي بچیه د کور حالات څه دي هغه زنانه ورته وایي د کور حالات شکر الحمدلله ډېر په ښکلې طریقې سره هغه تېرېږي شکر وویسته ابراهیم علیه السلام وصیت کوي بچیه کله چې اسماعیل کور ته راشي دا وصیت ورته وکړه چې یو کس راغلی و او هغه دا وصیت کړی چې د کور درشل د ډېر مضبوط او زبردست برابر دی دا برقرار وساته اسماعیل علیه السلام هغې ته وایي چې دا زما پلار ابراهیم علیه السلام او ما ته دغه پیغام راکړو چې دا زنانه ستا لپاره صحیح ده دا شکر وباسي ناشکري نه کوي د دغې زنانه نه الله پاک اسماعیل علیه السلام ته 12 زامن ورکړل اسماعیل علیه السلام تر کومه چې اسماعیل علیه السلام ژوندی و بیا ابراهیم علیه السلام په بله موقع باندې راځي او اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیاد ږدي خانه کعبې د هغې تعمیر کوي چونکې خانه کعبه هغه دي تعمیر کړې وه د دې وجې نه د خانه کعبې متولیان هغه دي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام 137 سال هغه ژوندی و تر هغې پورې د کعبې متولیوالی د هغې مشري ټول هر څه چې نن د اسماعیل علیه السلام په لاس د اسماعیل علیه السلام 12 زامن اولنی زوی نابت یا نیابود دویم زوی قیدار چې دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې راځي قیدار د قیدار په اولاد کې نبی علیه السلام راغلی نو دا دویم نمبر زوی و دریم ادبایل بل میمشام مشوا دوما میشا حدد تیما یطور نفیس قیدمان دا 12 زامن علاوه اسماعیل علیه السلام ته هغه نو په دې کې دا دویم نمبر زوی قیدار دا په اولاد کې بیا نبی علیه السلام تشریف راوړل او نبی علیه السلام فرمایي الله پاک د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسماعیل هغه غوره کړی اسماعیل علیه السلام ته فضیلت ورکړی ابراهیم علیه السلام ډېر زامن په هغې کې اسماعیل علیه السلام ته الله پاک فضیلت ورکړی بیا نبی علیه السلام فرمایي د اسماعیل په اولاد کې الله پاک کنانه ته فضیلت ورکړی بیا د کنانه غوره کو بیا د کنانه په اولاد کې الله پاک قریش غوره کو بیا د قریش په اولاد کې نبی الله پاک هغه بنو هاشم ته غوروالی ورکو فضیلت ورکو بیا په هاشم په اولاد کې الله پاک نبی علیه السلام فرمایي ما ته چې دنه هغه فضیلت را نو
اسماعیل علیه السلام چې تر کومې پورې ژوندی و اسماعیل علیه السلام د دې متولي بیا چې اسماعیل علیه السلام کله وفات شو د هغې نه پس چې د اسماعیل علیه السلام زوی قیدار د هغې متولي بیا د قیدار نه پس چې دی نه هغه نابد هغه متولي و خو د دې نه پس کله چې نابد وفات شو نو د دې نکاح عمرو ابن مزاز چې دا د بنو جرهم قبیلې سردار و هغه لا ژوندی و نو کله چې نابد هم وفات شو نو دا کعبې متولي والی او د دې ټول مشري عمرو ابن مزاز ته هغه حواله شوه چونکې هغه مشر هم و د بنو جرهم قبیلې هم مشر و سردار و او د دې نیکه هم و اسماعیل علیه السلام هغه صغر و د دې اسماعیل علیه السلام د اولاد هغه نیکه و نو هغه ته چې دی نه هغه مشري لاړه نو په دې لحاظ باندې مشري د بنو اسماعیل نه لاړه بنو جرهم قبیلې ته نو بیا بنو جرهم قبیلې 2000 کاله چې دی نه هغه په مکه باندې په حجاز باندې هغه سرداري کړې په حجاز او بلکې په ټول عرب باندې هغه 2 قسمه سرداران چې دی نه هغه به یو قسم مشري هغه بادشاهات او چې عام طور نور با د نبی علیه السلام د دور نه وروسته هم بادشاهات مخکې هم بادشاهات یو بادشاه و هغه به تاج په سر و تاج پوشي به هغې ته ویله نو عام د رواج متعلق هغه یو بادشاه نو هغه په عربو کې عمومي نه د عربو نه علاوه اخوا چې دی نه لرې کوم علاقې وې شام علاقو کې یا آل غسان هلته چې دی نه هغه تاجپوش بادشاهان او کم چې عربو په عربو کې هغه شان تاجپوشي بادشاهي نه وه بلکې په عربو کې به هغه سرداران وو د هرې قبیلې به جدا سردار و بیا به یو څو قبیلې راجمع شوې د ټولو قبیلو په جمع یو سردار و نو هر چې دا سردار و د دې اختیارات به د بادشاه نه هغه هم زیات دلته به کل عام اختیارات و نو په دغه وخت کې کعبه او د دې نږدې د مکې علاقې څومره نږدې علاقې وې په دغې کې چې دی نه هغه سرداري نظام چې دی نه هغه و نو سرداري نظام کې اول خو د بنو اسماعیل هغه سرداران بیا سرداري چې دی نه هغه لاړه بنو جرهم قبیلې ته نو بنو جرهم قبیلې هغه تقریبا 2000 کاله چې دی نه هغه سرداري کړې ده خو بیا چې کله په 587 قبل مسیح د عیسی علیه السلام د پیدایش یا د عیسی علیه السلام د راتلو نه تقریبا 587 کال مخکې بنو جرهم قبیله هغه کمزوري شوه کله چې بنو جرهم قبیله هغه کمزوري شوله نو په دغه بنو عدنان پورې او د اسماعیل علیه السلام چې کوم 2 زامنو قیدار او نابد د دې نه چې کله مشري لاړه بنو جرهم ته نو د دې نه پس د اسماعیل علیه السلام اولاد هغه ګمنامه شو ځکه نبی علیه السلام یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام د عدنان پورې خپل نسب بیانوه او اخوا به بیا نه بیانوه وایي اخوا چې دی نه هغه غلط بیانوي کوم چې څوک بیانوي رسوي هغه غلط بیانوي هغه صحیح نه دی نو نبی علیه السلام به د عدنان پورې رسو نو د قیدار نه واخلې د اسماعیل علیه السلام زوی قیدار او تر دا سلسله راتلله 2000 کاله پرخ دی و دې منځ کې د عدنان پورې دا نسب چې دی نه هغه بیا څه دی په دې منځ کې هغه مجهوله شوی په دې منځ کې د اسماعیل علیه السلام اولاد هغه بالکل ګمنامه شوي دي ځکه چونکې د دې نه هغه مشري لاړه بنو جرهم ته نو د دې هغه نوم چې دی نه هغه ګمنام شو خو کله چې د بخت نصر دور راغی دغه د عیسی علیه السلام نه 587 سال مخکې د بخت نصر دور راغی نو دغه د بخت نصر په دور کې بنو جرهم هغه کمزوري شو عدنان د نبی علیه السلام په نیکونو کې عدنان دا انتهایی طاقتور انسان و دی په دغه وخت کې لا د دې ماشوموالي دور دی بخت نصر چې دی نه هغه حمله وکړله یا د دغه هلکوالي دور دی بخت نصر حمله وکړه په مکه باندې کله چې بخت نصر حمله وکړه نو جرهم قبیله هغه انتهایی کمزور شو په دې سره او عدنان او د هغه سره د عدنان زوی هغه د عدنان زوی معد بن عدنان دیش دی نه هغه شام طرف ته لاړو او په دغه وخت کې د بني اسرائیلو یو پیغمبر و یرمیا د هغه د خپل ځان سره چې دی نه هغه معد هغه شام ته بوتللو هلته هغه علاقو کې
معد نو د ځان سره هغه پیغمبر بوتل هلته چې دی نو هغه معد کله ځوانۍ ته ورسېدو د بخت نصر دور ختم شوی و معد واپس چې دی نو هغه مکې ته هغه راغی معد چې کله واپس مکې ته راغی نو چونکې بنو جرهم هغه انتهایی کمزوري شوي نو په دغه وخت کې د چې دی نو هغه د جرهم قبیلې چې کوم سردار و جرشوم بن جلحما د هغه د لور سره نکاح وکړو د هغه د لور سره چې کله نکاح وکړو نو د دین ورته الله پاک نزار چې دی نو هغه زوی ورکړو دا هم د نبي علیه السلام په نیکونو کې چې دی دا نزار راځي نزار زوی والا الله پاک ورکړو نو چونکې جرهم هغه کمزوري شو نو د کمزورۍ مالی حالیت هم انتهایی کمزوره شوی نو بیا چې به کم خلک د بیت الله شریف طواف لا راتلل کله چې ابراهیم علیه السلام دا کعبه جوړه کړې د هغه وخت نه به خلک طواف لا راتلل او د بیت الله شریف هغه زیارت لا راتلل او دوی به د هغوی خدمت کولو خو په دغه وخت کې د بنو جرهم دا حالات دي چې دي انتهایی کمزوري فاقې وغیره به دې باندې وي نو کله چې په دغه وخت کې 2000 کاله دې حکومت کړی د دې نه پس چې دی نو هغه د نصار دور و نو په دغه وخت کې چې دی نو هغه دي کم حاجیان به راتلل کم خلکو به طواف کو دي په هغې باندې ډاکې غورځول شروع دی به په هغوی باندې حملې کولې د هغوی سره خپله رویه هغه خرابه کړله نو دغه ماد او دغه نزار چې پلار زوی و دوی په دې باندې انتهایی خفه و د دوی ورسره اختلافات راغلل کله چې اختلافات راغلل نو په دغه طرف باندې یو قبیله راغله بنو خزاعه کله چې د بنو خزاعه دا حالات ولیدل چې د قریش یعنې قریش په دغه وخت کې لا وروسته به قریش دې ته ویلی کېدو نزار او معد د دې حالات چې دی نو هغه د بنو جرهم سره هغه ګډوډ دي حالات خراب نو دې اتفاق وکړو دې چې کله اتفاق وکړو بنو خزاعه او دغه رنګې معد عدنان وغیره نزار دې چې کله اتفاق وکړو نو په بنو جرهم قبیلې باندې حمله وکړه او هغې د هغه ځای نه وویستل او ویستل کله چې هغه د کعبې د مکې نه وتل نو چونکې د مکې ټول د کعبې ټول متولي والی هغوی ته حواله و نو هغوی د زمزم چې کومه چینه وه په هغې کې حجر اسود د کعبې نه راواغستو هغه حجر اسود او څومره قیمتي اشیا چې څومره تاریخي څیزونه وو هغه ټولې د زمزم په کوهي کې هغه کېښودل او د زمزم کوهی یې پټ کړو بیخي بند یې چې چاته پته هم ونه لګي د زمزم کوهی هغوی بند کړو بیخي لږې ډېرې اوبه په یو طرف چېرته ودې وه نورې بیخي چې دی نو هغه بند کړو وروسته د دې بیا دریاب هغه بیا شوی دی د عبدالمطلب په زمانه کې غالبا نو د زمزم کوهی بند کو هر څه چې دی نو هغه دفن کړل او د دغه ځای نه چې دی نو هغه بنو جرهم هغه لاړل یمن طرف ته نو بیا چې دی نو هغه مشري راغله بنو خزاعه د بنو خزاعه مشري راغله او په شمار یو څو هغه مشریان یې هغه صرف د نبي علیه السلام نیکونه چې کوم نزار وغیره و هغوی د یو څو پیوټیانې هغه حواله کړه نور ټول مشري په خپل لاس کې چې دی نو هغه واغستله دی بیا تقریبا دا د عیسی علیه السلام نه وروستنۍ بیا خبره ده تقریبا دویمې صدۍ خبره ده دا اوس 2100 صدۍ روان ده د دویمې صدۍ خبره ده دویمه صدۍ کې نیمه چې ده نه هغه تېره شوې وه 150 دی بیا 300 کاله چې ده نه هغه مشري کړې ده دغه بنو جرهم نه بنو خزاعه د 300 کاله چې ده نه هغه بیا په مکه باندې هغه مشري کړې ده د دې نه پس د نبي علیه السلام په نیکونو کې هغه وکس دی هغه د هغه نوم دی قصی نزار د نزار نه پس چې دی نه هغه قصی بن کلاب بن قصی بن مره د مره زوی قصی د هغه چې کله ماشوم و نو په ماشوموالي کې د پلار چې دی نه هغه وفات شو دی چې دی نه هغه د مور د شام علاقو طرف ته هغه لاړه هلته په شام کې دی بیا لوی شو قصی په شام کې لوی شو خو چې کله دی ځوانۍ ته ورسېدو دی واپس چې دی نه هغه مکې ته راغی د بنو خزاعه د سردار د لور سره یې نکاح وکړو او دی انتهایی هوښیار ذهین مدبر او انتهایی هوښیار سړی دی چې کله د بنو خزاعه د سردار د لور سره یې نکاح وکړو نو د بنو خزاعه سردار چې کله وفات شو د هغې نه پس مشري چې دی نو هغه د په خپل لاس کې واغسته
په کومه طریقه واغسته؟ دوه درې واقعات چې دین هغه تاریخدانو هغه لیکلي دي په کومه طریقه باندې واغستله. دغه بنو خزاعه دي سردار چې دین هغه مشرق په لور ته یا حواله کړه، دا هغه نه دته میلاو شو یا د دې په زور قبضه کړي یا هغه په خپل چې دین هغه وصیت کړی و چې زمانه پس چې دین هغه مشري به دته حواله. نو په دې طریقه باندې د بنو خزاعه مشري چې دین هغه بیا راغله قریش ته. قصي ته چې دین هغه مشري راغله، دې چې کله مشر شو دغه وخت کې ټول اقتدار چې دین هغه د سنبال کو او د چې دین هغه یو ځای جوړ کو چې هغه د دارالندوه په نوم باندې هغه یادېږي او دا هغه دارالندوه چې په دې کې بیا د نبی اسلام خلاف مشورې کېدلې. خو دغه ځای ته جوړ کو صرف او صرف د دې لپاره چې په دې کې زمونږ کوم قریش خلک وي هغه پکې مشوره کوي، یو اهم کار راپېښ شي هغې کې به مشوره کوي. هغه دارالندوه د هغې مشري چې دی نو هغه د په لاس کې وه. سقایت یعنی حاجیان چې به کم راتل هغو له به یې اوبه ورکولې. دغه رنګې چې دی نو هغه رفاه دا هغه یو کمیټي دې جوړه کړې وه چې د قریشو د خلکو نه به د پیسې راغونډولې. کوم خلک حاجیان چې به راتلل هغو له به یې خوراک ورکوو، په هغې کې چې به کم غریب خلک وو کم تنګدسته به وو د هغو به یې مدد چې دی نو هغه کوو. څومره چې دی نو هغه ښه کارونه وو هغه ټول په خپل اختیار کې د واغستل او د عربو څومره د بهر نه به خلک راتلل د هغو ټولو خدمت به کوي. بیا د ده د وفات نه پس د ده د دوه زامن یو مشری زوی و او یو به هغه پسې ورپسې، یو مشری عبدالدار او یو عبدمناف. عبدمناف د ده په اولاد کې بیا نبی علیه السلام راغلی، خو د عبدمناف زوی د ده چې دی د انتهایي هوښیار د ده په شان کې هغه په حیثیت کې و. خو چونکې د عبدالدار زوی د ده مشر و نو د ټوله مشري چې دی نو عبدالدار ته حواله کړه او عبدمناف هغه دغه شان پاتې شو. بیا چې کله عبدالدار ته مشري حواله شوه بیا د دې اولاد راغی نو د دې د عبدالدار په اولاد کې او د عبدمناف په اولاد کې چې دی نو هغه په اپس کې هغه جنگ شروع شو. کله چې په اپس کې جنگ شروع شو نو مسله په صلح باندې په دې حل شو چې بعضې ښه کارونه بعضې رفاهي کارونه هغه به د عبدالدار اولاد ته حواله شي، بعضې به چې دی نو هغه د عبدمناف اولاد ته. نو د عبدمناف اولاد ته چې دی نو هغه سقایه او رفاه دا دوه کارونه هغه حواله شو. سقایه حاجیانو ته اوبه ورکول، رفاه حاجیانو ته خوراک ورکول، دا دوه کارونه دي د حواله شول. بیا د عبدمناف په اولاد کې خصوصي کله چې قراندازي وکړلی شوه هاشم ته چې دی نو هغه دا حواله شول. هاشم ته چې دی نو هغه خصوصي بنو هاشم چې کوم ویلی کېږي هاشم ته خصوصي د سقایا خدمت چې دی نو هغه حواله شو او ده به چې دی نو هغه بیا خلکو ته حاجیانو ته اوبه ورکولې. بیا د هاشم دا د عبدالمطلب پلار دی، د نبی علیه السلام چې کوم نکاح عبدالمطلب دی د هغه پلار هاشم دی. بیا عبدالمطلب ته حواله شوه، د عبدالمطلب نه بیا د سقایي خدمت عباس رضی الله تعالی عنه ته حواله شو. عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام تره کله چې نبی علیه السلام په مکې باندې حمله وکړه تر هغه وخته پورې عباس ته چې دی نو دغه خدمت حواله و. عباس په چې دی نو حاجیانو ته اوبه ورکولې، د ده په انډر کې دغه ټول خدمت چې دی نو هغه چلېدله او دا د عبدالمطلب هاشم د هاشم د عبدمناف نه چې دی نو هغه دغه سلسله دي ته هغه رسول شروع شوي وه. نو دوی به دا حاجیانو ته اوبه چې دی نو هغه ورکولې. بیا دی خو عبدالدار هغوی چې دی نو هغه نور کارونه هغوی ته د دارالندوه مشري دغه رنګې چې دی نو هغه نور د دې نور څه کارونه ډېر فلاحي کارونه هغه ټول چې دی نو عبدالدار ته هغه حواله شي. د دې نه پس چې دی نو هغه په عربو کې هغه مختلف قومونه اوسېدل. یو قوم چې دی نو هغه دغه د نبی علیه السلام د مشران، یو قوم چې دی نو هغه عیسایان به هم راتلل، بل به چې دی نو هغه یهود هم راتلل. لیکن مذهبي طور عمومي د دې طریقه کار چې دی نو هغه په دې کې هغه وحدانیت چې دی نو هغه تقریبا ختم شوی و. ځکه عرب دا چې دی نو هغه د بنو خزاعه چې تاسو ته ما ذکر کړو 300 کاله حکومت یې کړی و. د دې پورې چې دی نو هغه د دې نه پس عدنان د دې پورې عرب چې دی نو هغه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې داسې و چې صرف د یو الله عبادت به یې کوو، د الله سره به هېڅوک هغه نه شریکان کول. خو لیکن کله چې د خزاعه دور راغی د خزاعه په سردارانو کې هغه یو سردار عمرو بن لحی
د خزاعه انتهایی نیک کس حسابېدلو د یو پیر چې دی نو هغه د شام علاقو ته تللی دی هلته شام ته تجارت دپاره تللی دی د چې د شام خلک هلته کله ولیدل د شام خلک هلته بوتانو ته سجدې کوي د ته هغه طریقه انتهایی خوښه راغله دی د شام نه چې دی نو هغه یو بوت راوړو د هغې بوت نوم د هبل کېښودو هغه هبل بوت یې راوړو په کعبه کې چې دی نو هغه کېښودو او خلکو ته یې دعوت ورکړو د شام خلک چې هلته د پیغمبرانو هغه علاقه ده د هغسې خلک چې دی نو هغه د بوتانو عبادت کوي دا د خپل رب چې دی نو هغه سفارشیان ګڼي لهذا ما تاسو ته د شام د علاقې نه هغه یو بوت راوړی دی چې د هغه نوم هبل دی تاسو د هغې عبادت هغه شروع کوي د عربو خلک چونکې دی په عربو کې انتهایی نیک حسابېدو د عمرو بن لحی خلک چې دی نو هغه ته په اواز باندې لبیک وې ټولو خلکو د بوتانو عبادت چې دی نو هغه شروع کړو دا د هغې خزاعه نه پس د عدنان نه پس چې دی نو هغه د بوتانو عبادت هغه شروع شو بل طرف ته عیسایان وو عیسایانو چې دی نو هغه د الله پاک یوازې عبادت چې دی نو د هغې نه انکار کړی و عیسی علیه السلام یې ورسره شریک جوړ کړی په عبادت کې مریم علیه السلام یې ورسره شریک جوړه کړې وه وایي الله پاک چې دی نو هغه درې حصې دی یو الله دی یو عیسی علیه السلام دی یو مریم علیه السلام ده دا د الله پاک درې حصې دي درې خدایان دي د دې عبادت یې شروع کړی و په هغوی کې هم وحدانیت ختم شوی و بل طرف ته یهود وو یهود کې هم وحدانیت هغه ختم شوی و بلکې هغوی د عزیر علیه السلام عبادت چې دی نو هغه شروع کړی و د هغوی مشران هغه د پیسو د خاطره هغه دین به یې چې دی نو هغه بدلولو بیا لږو پیسې به یې واخیستلې خپل دین به یې چې دی نو په هغې باندې هغه بدل کو نو مطلب دا چې په عربو کې یهودیت هغه هم هغه د کفر چې دی نو اماجګاه جوړه شوې وه عیسایت هم د کفر اماجګاه جوړه شوې وه هغه عرب چې د عدنان پورې هغه په توحید د ابراهیم علیه السلام هغه په طریقه کار باندې روان و هغوی هم چې دی نو هغه د بوتانو عبادت شروع کولو په دغه وخت کې ضرورت و چې یو داسې انسان هغه راشي چې دیو ته هغه د الله د وحدانیت دعوت ورکړي ضرورت و د یو داسې مصلح چې دغه خلک هغه په صحیح طریقه باندې هغه راواړي ضرورت و د یو داسې انسان چې دغه خلکو ته هغه دعوت ورکړي چې دغه بوتان هغه ستاسو مشکل کشانه دي دغه بوتان هغه ستاسو حاجت نشي پوره کولی دغه بوتان دا د عبادت لایق نه دي د عبادت لایق ذات چې دی هغه صرف او صرف د الله ذات دی په دغه وخت کې ضرورت و د یو داسې انسان نو الله هغه یو داسې انسان چې دی هغه راولېږلو د هغه عدنان په اولاد کې د هغه هاشم په اولاد کې د هغه قریش په اولاد کې د هغه عبدالمطلب په اولاد کې یو داسې انسان راولېږلو چې ټوله دنیا د هغه د وجې نه هغه روښانه شوله په ټوله دنیا کې د هغه د وجې نه یو نور او رڼا چې دی هغه خوره شوله د هغه زندګي زما او ستا دپاره هغه سیرت دی زما او ستا دپاره یو اسوه ده یو اسوه حسنه ده یا زما او ستا دپاره یو نمونه ده هغه نمونه چې زموږ مخې دی موږ به زندګي په هغه طریقه باندې هغه تېرو انشاءالله آینده جمعو کې د هغې ذات چې دی هغه نمونه هغه به انشاءالله په آینده جمعو کې هغه بیانوو